یو خزراله او شکایت یو چې عمره د خرش عمر فاروق ورته پاسې دو لار نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ د خطبه وای یو غلام را پاسې دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درکړ ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشوي په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی مام تی کمیس جوړ کړي او تان تی جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاو ګد دی معلومیږي دا چې تازان لږه صادره صادره نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس ته په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دته وی نظام اسلام امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق ده خره ومنډه ولا را ماشوم یې کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا ورچا د پاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت استادوی ما سره زنا کړی دا دغه نه وی چې خاوې وې زبې بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لګاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو پوچ سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه ونکړه لک سات تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ عثمان خلیفہ شه سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناس ته رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ورته زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دې ته وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکا او چې یو من شات می پکا وکینه کینه بچي قافله رااله د 200 خان ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګي
عثمان ذینورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکو ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه دوخ بار خو سړی نشي وړي یو خم ورکا پوخ به وی جی دا وخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا وخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وی دا وخ می دل ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دل پړې واغستو وراواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذینورین خپل ساروان ته وی تلوار والی کې وی جی وی یریدم وی سو یریدم یا څنګه چې تو سره ته چې تم ور سره وی ولی کتلار شبده ده نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوند نو کران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوند آقا بل پیدا نشي دیتا وی نظام اسلام مونگا او نظام اسلام دیکھو گا دا عثمانی ذینورین نرستو حضرت علی خلیفہ حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمہ نا جوڑا دا امیر المومنین بی بی انا جوڑا حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغستے دے چی بی بی فاطمہ تے لار کې یو ملنګ پروت ا ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار مال را ویواله ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خلک را کوزنا جوړه چې دا اخلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شي اے علي کدمره خدمت کوله شډيره خده کینا انار دی وړه ولول نشم کو کیناستو انار سپینول شي لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غړي خپل پاک ول بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای بی بی تعالی مې انار وروړو خپل دی پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلوش بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې غاغره د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې ویني کمه وې اوس پکې څوک دی وې زین وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې پاتې وې صاحب خپنه شي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکد لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل بوله ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره اوهو با دربار بند کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملا د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسي چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي پاغه د دې کینی چې په ټکی خاور للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نه شغل او مغه سي په سر کې یو څو لخت وینځه وای اچرا پاسې د نډېر وجړل بیا وخند خایو خند د دلاسونی وچی او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دنه چال دینی وسب خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا رمه خوشحال شو نو زکه مې وخنه ول داودی جړل ولې ویلو مې جړل زکا
چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لختې وخوړې خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چا به څومره لخت عزیزان بادشاہ وے او والله رښتیا دي بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره روان پلار روان دی او سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړ اهم غرزون مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړی دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دا بالغ تی مله لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ خدمت به کولو تنخواه به غستو روټای به یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغی دته ورشه انار راوړل لک خواګه غوندې و چانار راوړا تراو ولک خواګو ګوره وې سکا ورته وې سیب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړ نو کزه به اجازه تستا دا انار سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانو کرینو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د دوه درې ورځو قجوره او ستوان به په واغسته وخت به تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا دی زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज وشو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज مې نه دی ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو یا الله داسو ازلمینه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نتاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسطه आवाज مې نه ده خوښ نو ځکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار دایول اور اول دو ساته هوا دو سلور گھنٹے کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنبل درش نبل زیش تا د خلاصی نبل سوچ تا د فریاد اورېدو
نه د فریاد نه د خلاصي بل زینشت سوا د رب العالمین. دا سے خلق بم ضرور وی چا بدی کتاب او دی سنت د پاره د شرم باعث، لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چا هغه بد دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی په میدان کې. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو دو سيزونه تاسو تفریح، یو د خدای کلام او بل زما طریقه سنت. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو بچری نه گمراه کیږئ، چرې به نه ذلیلېږئ، چرې به نه خوارېږئ. او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. چې خدای تاسو پرېږدي نو ذلیل قوم بشئ، رسوا او شرمېدلې قوم بشئ. خلق بدر پسې ډرای وي، خلق بدر پسې ډرامې کوي، خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نه لاړم او دا امانت ته کدا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او کا امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بم بالای. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کی، اهل مکہ و اهل مدینہ کی. ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو، په چایو درنه قران هیر شو، د یو چرګ پاډو کې درنه قران هیر شو. قرآن خو اصل قانون دے، اصل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام، داخل شئی په ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېو. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی. تاسو د مکینا مهاجر راغلی تاسو سکار دی، امیر به زمون گئی د مدینه د خلق. جګړه وا جګړه بیا ول من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هکذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او ویلی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څو لاس ورکو دغه په لاس بیعت.